نوم باندې خلک دوکه کوي. هلکه دا د مساوات والا وګورئ چې کوم ځای پورې دوی مساوات راوستی دی. زمونږ دا پښتانه ګورئ دې مساوات ته سماوات هم وایي. وی ودرېږه سماوات به راشي او سماوات د پښتو په اصطلاح کې کنزل دي. وی خدای د کور سپېره سماوات که نه. پخوا د اتم په اردو کې یو وړه لطیفه شانتې وه. وی یو دو پیشوګانو غوښه مونتې وه. غوښه یې مونتې وه نو یو بیز له لاړل. بیز له لاړل وی دا راباندې تقسیم که چې مساوات پکې وشي. نو هغه تله راوستله څه غوښه یو چابړي کې کېښوده څه بله کې. خو یو طرف لږه درنه وه بل طرف ته سپکه وه چې اوچته یې کړه. نو د دې یو طرف نه دې بیس چک وه ویې خوړله. دا دواړه پیشوګان ښه مزېدار ورته ګوري. دا پخواني اتم اردو کې هم دا قصه ده، تصویرونه هم دي پکې. پیشوګان په دې انتظار کې دي چې دا خو مساوات راولي. نو دومره غټ چک ایتي وه چې دا طرف یې سپک که او بل طرف یې دروند. نو چې اوچته یې که نو چې دا دروند و د دې نه یې چک وه. پیشوګان خوشحاله دي چې اوس په مساوات راشي. چې اوچته یې که بیا دا بل طرف دروند و چک یې واوراوه غوښه خلاصه شوه مساوات والا ځې ناست و. روح مساوات څوک نشي راوستی. اسلام کې مساوات دی، هغه د حقونو دی، د احکامو دی. یو بادشاه کولګي او د یو غریب مسلمان د 40 ورځو ماشوم په ظلم قصدن قتل کی. نو زمونږ د شریعت دا حکم دی چې د دې بادشاه کوپړې او د دې ماشوم کوپړې د شرع په نظر کې برابر ده. د دې بادشاه نه سر پرېږدي. دا هغه مساوات. که یو بادشاه راشي او ګدا راشي او دواړه په جومات کې ودرېږي، بادشاه یو ګدا ته دا نشي ویلی چې زه خو بادشاه یم ته زما نه رستو شه. نو حقوق دي، احکام دي، هغې کې مساوات دی. مال دولت کې نه مساوات شته نه څوک راوستی شي. دا مال دولت دا د بدن د پیداوار دی او په بدنونو کې فرق دی. د هر چا سترګې مختلفې دي او بل دویم هم نه دی پاس کړی. نو دا کیدی شي چې د 14 پاس تنخواه او د دویم جومات والا جټ انپړ چې دویم هم نه پاس کړی د هغې تنخواه دی برابر شي. دا نشته او نه څوک راوستی شي. ټیک ته که چا ټګۍ کړي زمونږ طرف ته بعضې ټګان دي نو هغې سره به مساوات کیدی شي. نو په اسلام کې احکامات دي او هغې کې زمونږ د علما د شرع نظام غوره